حسن دي خبر نار شعبہ دا عبداللہ او دا اسماعیل نا بیانی دوارا شاگردان دا شابی دی شابی رست دا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نا روایت پانانا کرده نو پا باز دینو که دا شابی او دا عبداللہ پا منز که واسطه راغلی دا نو دلتا دا شبه کی دیشی چه حدیث دا منقطی وی ذکر عنانا خو سیغه دا سمانا دا نا سیغه دا ملاقات دا دا احتمال دا سمانا لی دیتا خو عنانا وی نو دی دا دیم روایت پا دی غرض ذکر کئی چل تشابی دا عبداللہ نا سمیتو ویلے دے نو عنانا محمول دا دیم روایت تے قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویتا قال حدثنا داود بن ابي هند دلتا ابو معاویہ بل شاگرد داود ابن بیهن داود ابن بیهن چې د عامر شعبی نه دا شعبی عامر یو ده ها شعبی نو عامر ابن شراحیل ده نو په دې روایت کې دی وی سمیت عبد الله ابن عمرو لا غان انا محمول شو پسما احتمال ده انقطاع پکې نشته بل بیا یو دریم روایت ذکر غي عبد الله چې داود کا کانا بیان کړی دی هغه عامر وی خو عبد الله مطلق هغه ذکر کړی نو د دې عبد الله مطلق نه د عبد الله ابن عمر مراد دی دا چې مخکې ذکر شو په دوه روایتو کې عبد الله ابن عمر دی او په یو روایت کې عبد الله دی نو د محدثینو قاعده خدای چې عبد الله مطلق ذکر شي نو مراد ته عبد الله ابن مسعود دی نو دی وی اگر چې دا قاعده د خدل پر روایت کې صراحتا ناغله چې عبد الله ابن مسعود ته نه مراد عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته مراد ده نو دا عبد الله مطلق په دغه عبد الله مقید باندې شپږ عباد الذي مشهور عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمر عبد الله ابن زبير سلور عباد الذي مشهور العبادلة الأربعة خوشی مطلق ذکر شن مراد تن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لکه حسن چې پتا مقال صحابه کې ذکر شن مراد تن حسن رضی الله عنه حسن ابن علی او چې پتا مقال تابعین ذکر شن مراد تن حسن بصری د عبد الله ابن عمر ابن عاص څوک دغه د حضور زمانہ کې لیکل احادیث کول د دې یو صحیفه د نومې صادقه ده دې د پلان نه 12 کاله کشه عجیب خبره عمرو بن عاص د حضرت معاویه سے مستشار او دې زوی د په جنگونو کې سناغشته او په جنگونو کې سارشته په 15 سنای هجری کې وفات شوه او د عامر شعبی ور سره ملاقات شوه د عامر شعبی پشپغم کال د خلافت د عثمان رضی الله عنه پیدا شوه امام ابو حنیفه مستاد عبد الله ابن عمر لیکن کیوں روایات کم نقل شوی دي ابو هريره لیکن کی نو روایات زیات نقل شوی دي دا ولی وجه دا چې حضرت ابو هريره په مرکز کې دی او په مدینه منوره کې چې ماواده مسلمانانو او د هر طرف نه مسلمانان د تراتل نو علم خور شوی دی نو دنه 15300 بیا حدیث نقل عالم دی ګوره په خاریه کې اوسېږي چې علم خور شي په باندې کې عالم ځای کې یا د غرونو په اړه خدای چې څومره پیغمبران را لېږلي دي په خاریو کې را لېږلي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض سوره یوسف کې خدای وایي او اهل المدن لوی عالمي په غرونو کې اوسېږي اسنا او وړو کې عالمي په لوی مدرسه کې استاد شاګردانو کتابونو علم خور شي نو پیغمبران په خاریو کې راغلي نشر شاتم د دین کې بل د خاریو خلق ذهن لطیفي هر قسمه خبرو باندې پیږي د باندې خلق ذهن باندې سیوي شډلې انا پارا خبر نه تاسو لیدلې د باندې واړه پوزه سخی جامې سخی شکل خراب او د خاریو واړه چې سکول روانې صاحب سوتره ور مخ
او ور سره بوټ پالش کړي زه چې تلاشم د ټل نه مخکې کلی د بلند خیل ورته نو واړې په خاورو کې لوبې پرتوګ یې نه اغوستی هلکه دا دومره یو پنځه تاویز یې ورته اچولي د سرمنې غټ غټ زه ترې وشلم هلکه دا ماشومان خو سودایان کړه او وزیر به یې ټوپک ته به یې شنه ټوکړه تړلي دا د فلانکي زیارت ټوکړه ده دا د فلانکي زیارت ټوکړه ده چې دا ټوکړه ورته یي نو نښه خوړي چې څومره بهادر قوم دی دومره وخمي دی د پیریانو دیوانو د زیارت د اونې دغه نه د دې نه یېرېږي فهم پرسته شیري خلقو کې دغه شی کم چې تعلیم یې کوي نو عبدالله ابن عمر نه روایت کم دی ابو هریره په مدینه کې او دی په مصر کې اوسېده اگر چې هغه لوی ښار خو ماوا نه وه د مسلمانانو مصر څوک ولځي او مدینې ته خو هر څوک ځي حج له عمرو نه دویم دا چې عبدالله ابن عمرو العاص له نورې ژبې ورتلې عبراني ورتله سوریاني ورتله د انګریزانو یهودیانو ژبې نو جنګ یرموک کې د هغوی ډېر کتابونه راوړل او په هغې پوهېده نو خلقو ته روایات کم کړو یاسې نه چې د صحیفي یرموکي نه راته بیانونه کې دا یاد لرئ د صحابي کلام حجتي او حکم د مرفوع کی خو چې درې خبرې پکې نه وي اول دا چې څه وایي دا د حل لغت سره خو تعلق نه لري حل لغت کې اختلاف راځي دویمه دا چې دا کومه خبره کوي دا د غیب سره تعلق لري د ثواب او د عذاب امور اجتهادیه او سره نه دریم دا چې دا صحابي مبارک د اخذ د اسرائیلیات نه نه کړي نو علی قول حجت او روایت حکم د مرفوع لري اولی اخذ د اسرائیلیات نه نه کړي حدیث تعلق د غیبیات سره لري لکه ثواب او عذاب او آخرت چې بغیر د پیغمبر نه بل څوک نشي ویل او د حل د لغت سره تعلق نه لري که یو مسله اجتهادي وه حل د لغت سره تعلق لري یا صحابي داسې و چې اخذ د اسرائیلیاتو نه کړي نو د هغه کلام حجت نه دی او حکم د مرفوع حدیث نه لري د هغه رایه ده په هغه کسانو کې چې اخذ د اسرائیلیاتو نه کړي د عبدالله ابن عمرو بن العاص دی حضرت عبدالله ابن عباس دی حضرت انس دی ابو هریره دی نو ابن عباس که صحیح سند باندې ماغه ته کلام ورسي خو مخکې رسول الله نه یادوي ابن عباس کلامی نو دا د کلام حجت نه دی او حکم د مرفوع نه لري حافظ عراقي په قواعد د حدیث کې وایي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفوع على ما قال في المحصول نحو من اتى فحاكمه الرفع لقد اثبت ابن مسعود وی من اتى كاهنا او عرافا فصدقوا فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد رسول الله نه یاد کړي او حکم یې د مرفوع دی ځکه دا خبره پرای او په قیاس نه معلومه عبد الله بن مسعود هغه صحابه چې دا خلد اسرائیلیات نه نه کړي نو عبد الله بن عمرو بن العاص نه ټول اوسه حدیث نقل او دا ابو هريره نه 5300 او یا دا ابو هريره شاګردان یوازې 800 نفر لکه مرکز کې دی علم خوشوي هدي بل باب تا ګوره باب اي الاسلام افضل دا ما حدیث باندې باب دي چې مخکې تیر شو خو چونکې دا حدیث مبارک په نور الفاظ و نقل و په سوال او جواب نو دا باب موافق دا لفظ دا حدیث نقل کر کنی ما کا شعبه بیانی شعبه دا کف العذاب نو باب ایو خدا رنبو کی او خبر پاس شو چې باب شعبه بیانی دا شعبه دا اسلام او مخی حدیث کم بیان دا شعبه او دا کتاب الایمان سره مناسبت را باب ایو الاسلام افضل دا شرح دا حدیث تا گوره
ایو کی قیده دا چې دا مضاف کیږي متعدد تا که حقیقتا می که اعتبارا می. ایو الفریقین احسن مقام و احسن ندیه، خیر مقام و احسن ندیه. دلتا مفرد تراجع شوه ده، نو دلتا بتقدیر رو باسه ایو خصال الاسلام افضل، کم یو خصلت پا خصالو دا اسلام کے غورا ده، یا بتقدیر دا اہل رو باسه ایو اہل الاسلام افضل، کم یو اہل اسلام غورا ده، کم مسلمان غورا ده یا کم خصلت پا خصالو دا اسلام کے غورا ده. ندوانو مطلب یو روزی خو ایو سره برست مضاف الیه مقدر رو باسه ایو خصال یا ایو اهل الاسلام. زیاد اولا اهل الاسلام دے ذکر جواب کی ازوات ذکر شوی دے من سلم المسلمون، ایو اهل الاسلام افضل من سلم المسلمون. کم یو اهل اسلام غوړه یعنی کم مسلمان غوړه وي مسلمان هغه غوړه چې د الله څخه بل مسلمان محفوظ ان که خصال له واسه چې جواب کې من ذکر دینو هم د وجه د خصلت نه ده کنه مسلمان چې غوړه د کف الاذى د وجه نه کف الاذى خصيفت ده کنه نو جواب یو شو ځکه حکم په مشتقی تقاضا ده کوي چې علت د حکم مبدا د اشتقاق ده غلا. نو چې مسلمان غوړه شو هغه مسلمان چې بل چا تکلیف نه رسي نو معلومیږي چې سبب د غوړوالي دغه خصلت ته. نو جواب د خصالو شو کوم یو خصلت په خصالو د اسلام کې غوړه ده هغه خصلت غوړه ده چې مسلمان ته محفوظي. حدیث خو تیر شو الحمدلله. خو یو سوال دی دلته مشهور وها هنا شک مشهور سلم پر اشکالات و گران چې ضربه فعل له واخه مبتدا فعل کو مبتدا نو واخه کی امو خو ضربه فعل ماض و من حرف جر نو دلته فعل او حرف مبتدا واخه شي. سوال درته یاد دی بس سلام کی واده شه ناوی فإنه حكم على نفس اللفظ دون معناه. دلته لفظ مراد ده لفظ خو اسم ده نو ضربه د مراد لفظ د ضربه ده لفظ خو اسم ده آدمین نمراد لفظ دمن ده نو لفظ سره تعویل سره هغه اسم وګرځي نو مبتدا خو اسم خو مبتدا واخی کی دلته من حرف جر په معنا نه ده مراد انا ده ضربه مراد هغه فعل مراد ده ضربه مراد لفظ مراد لفظ ده ضربه فعل ماضی ده او لفظ ده من حرف جر ده فعل دې کنه فسلم. نو دلته وها هنا شک مشهور دلته یو مشهور شک شک داره چې دې حدیث مبارک کې خدا راځي چې بهتر خصلت د اسلام دار چې چاته تکلیف نه راځي. کله باز دې کې وي بهتر خوی د اسلام دار چې د مور پلار خدمت وکړي، کله وي بهتر خصلت د اسلام دار چې jihad وکړي، کله یو یادې کله بل یادې. نو بظاهر د احادیث مختلفو کې خو تعارض ده. کم یو خصلت د اسلام ورش دینا کف الاذى معلومیږي، د بل نه جهاد معلومیږي، د بل نه بر الوالدین معلومیږي، بل نه ایمان بالله معلومیږي، بل نه اطعام الطعام معلومیږي. لکه رسول الله راشي په خپل ایو الاسلام خیر دې سره موږ تعلق لري. دلته وي بهتر خصلت د اسلام دا چې چاته تکلیف نه راسي او رستوي بهتر خصلت د اسلام دا چې چاله طعام ورکړي. نو بظاهر کله یو ته بهتر وي کله بل ته. نو دا حدیث مبارک په خپل کور کې متعارض دي متناقض دي مخالف دي بعضها بعض. د دې جواب اول او آسان دا چې دلته اسم تفضیل په خپل معنا نه دی مراد، دلته اسم تفضیل په معنا د نفس فعل له افضل معنا دا عمل مغوره خیر دا عمل خیر ده. نو اطعام الطعام عمل له کف الازام عمل ده جهادم عمل تناقض باله وی کدا افضلو دلته په معنا تفصیلی پاته وي. تفصیلی معنا دا چې د ټول خصلتونو نه دا خصلت غوره ده.
نو یو ځای کې یو څه وي بل ځای او چې داسې وی چې دام په جملو د غوړو اعمالو کې دی دام په جملو د غوړو اعمالو کې دی نو دلته اسم تفضیل په معنا د اصل صفت سره دی نه په معنا د تفضیل سره. نو تعارض ختم شو. په جملو خو عملونو کې دام دی دام دی دام دی دام. دویم جواب د امام طحاوی دی او چې کوم دی افضل او خیر راغلی دی نو دغه عمل ته غوړه ویل شوی دی د خپل نوع په د افرادو په مقابله کې. په کف الاذى نوع کې ټولو نه اعلی دا ده چې چاته تکلیف مه رسوه په ژبه او په لاس. په صدقو کې بهتره عمل دا دی چې اطعام الطعامو کې. د دشمن سره په واسطو کې بهتره عمل جهاد دی. د معاشره کې د احسان کولو کې بهتر احسان مور پلار سره دی. په عقیدو کې بهتر عمل عقیده دی ایمان بالله دی. نو دا هر یو ته چې بهتر ویل شوی دی په نسبت د افرادو د خپل نوع ته ویل شوی دی نه مطلقا. نو په نوع د ایذا کې دا حدیث مبارک راغلی کف الاذى. په نوع د صدقو کې اطعام الطعام. په نوع د حسن معاشره کې بر الوالدین. په نوع د عقیده کې ایمان بالله. یو عقیدم د ایمان بالله ته نه رسي. دریم جواب د عام شارحینو دی. هغوی دا وایي چې حضور مبارک یو عمل ته غوره ویلی دی په نسبت د حال د مخاطب دی ویلی دی. یعنی ستا په حق کې دا عمل غوره دی چې چا کې د څه کمزوري به حضور مبارک د هغې اصلاح کړی ده په هغه طریقه. یو سړی غصه ناک دی خلک وایي ټکی نو حضور مبارک ته وایي کوم یو عمل غوره دی؟ وایي ښه عمل دا دی چې چاته تکلیف نه رسوي. یعنی ستا په حق کې دا ښه عمل دی. یو سړی شومي بخیلي تپوسو کې کوم یو عمل غوره دی؟ ته وایي طعام الطعام غوره عمل. یو سړی بزدلی تا نه تپوسو کې کوم یو عمل غوره؟ ته وایي جهاد فی سبیل الله غوره. نو چې هر یو عمل حضور غوره کړی دی دی په نسبت د حال د مخاطب غوره کړی دی. نو دا بهتري په اضافي شوه په نسبت د حال د مخاطب. څلورم جواب چې هر عمل حضور غوره کړی دی دا په اعتبار د زمانو مختلفو سره چې کوم وخت کې د کوم شي ضرورت و حضور هغې ته توجه زیاته ورکړې ده. یعنې دې وخت کې دا لکه د کافرانو د حملو یری نو ویلی شي جهاد دې وخت کې لوی عمل ده. قات په ملک راشي ته وایې اطعام الطعام غوره عمل ده. ظلم زیاتی شي په ملک ته وایې کف الاذى غوره عمل ده. خلق معاشره خراب شي د مور خور د حقونو پروا نه لري ته وایې بر الوالدین لوی عمل ده. نو حضور مبارک چې دا مختلف جوابونه کړي دي په نسبت سره مختلفو زمانو ته. نو اختلاف د وجه د اختلاف د زمانو نه دی. نو چې زمانه کې اختلاف راشي نو بیا تناقض نه پاتې کېږي. تناقض کې اته وحدات شرط دی. یو پنځم جواب معلم دا مولانا شبیر احمد عثماني صاحب کوي. وی د حضور مبارک شؤونات کله مختلفي. یعنی کله په د یو عبادت رنګ غالبي نو هغه عبادت امت ته یاد کړي. د جهاد شوق نو امت ته جهاد غوره یاد کړي. د سخاوت شوق پکې منظر راشي نو اطعام الطعام پکې شي. خلقو له زیاتي بچ کولو دپاره کف الاذى یاد کړي. نو کله د حضور باندې یو شان غالبي یو صفت یو رنګ نو د هغې خپلو شؤوناتو مطابق هغه جواب وکړي. هذا بل باب ته وایي باب اطعام الطعام من الاسلام. دی باب کې بیان د یو شعبې دی د شعب د ایمان نه او دا شعبه متوسطه ده. مخکې دوه شعبونه تعبیر وکړو هغه یو شعبه یعنی دوه تعبیر ته وشو مقصود کف الاذى خو بابونه جدا کې خود المطابق د لفظ د حدیث. دلته متوسطه شعبه بیانې طعام الطعام. دې شعبې ذکر کول کې مقصود غاسلی داوی ترکیب د ایمان قول و فعل او زیادت او نقصان په ایمان کې ثابتول
ذکر اطعام یو فعل لے عمل لے الایمان قول و عمل او یزید و ینقص ذکر چاکی اطعام ډیری چاکی کمی او رد د مرجئو د متکلمینو او د جهمیو او د کرامیو کوي چې هغه ایمان بسیط ګڼي او قابل د زیادت او د نقصان نه ګڼي نه دی ایمان مرکب دی او قابل د زیادت او د نقصان. او مولانا رشید احمد گنگوی سے وہی ترغیب د مسلمان مقصود دے خصال و اختیاروں تھا. او مولانا زکریا سے وہی دفع توہم د حسر د ایمان کئی پپنزو شیعان تھی. یہ حدیث مبارک تنگور ہے نبی سوالات و جوابات تھی پچھے حسن امن خالد خالد سنا لے سن دیکھا نا ان یزید انا بالخیر عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سړي د حضور مبارک ته تاسو کو ایو الاسلام خیر کم یو خصلت د اسلام غوړه ده یا کم یو اهل اسلام غوړه ده ایو خصال الاسلام یا ایو اهل الاسلام قال تطعم الطعام لا مبتدا یعنی تطعم الطعام خیر یا خیر خصال الاسلام تطعم الطعام مضارع مبتدا و خبر واقع کی خبر پر اتفاقا نہیں مبتدا بالتاویل التعن مقدر رو باسی تو انچی پا مضارع داخل شی پا حکم دا مستر کے اگردائی لیکن تسمع بالمعیدی خیر من انتراح یعنی ان تسمع بالمعیدی فعل مضارع تذکر مضارع و مضارع مشابہت توی کر دے مشابہت تی دا اسم سارا ام خبر واقع کی گی ام مبتدا خبر خو بلا شک دے او مبتدا بالتاویل نو تطعم الطعام طعام ورکی خرخلا و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف کسو پیجن و کن پیجن سلام و پیچ یو درو خبر و تخیال لرے دے حدیث شریف کی اول دار چی تطعم الطعام ہوئی طعام ورکی اکل یاد نک شرب یاد نک داول راس پکې سره 2 کیلو نه وای چې خوراک ورک مشروب ورک نه ته مطعم نو علماء طعام ځکه اختیار شوی چې طعام عام دي شامل اکل او شرب دواړو نه لري کاکل ویلې خو صرف اکل به پکې راغلی کسکل ویلې صرف سکل به پکې راغلی نو طعام شامل اکل او شرب دواړو لري نو ته مطعم معقول و مشروب ورکے ضرورت من لارا دویم دے لفظ تقرأ السلام سلام لولے دا سنوی و تسلم سلام اچھے نا سلام لولے دا لستلو سرطی ولی تعبیر راغلے ناغا علماء دا دے کی اشارہ دا چی سلام کے بے اتباع دا الفاظ و معصوروں کے رسان نبستڑی مشی نوے دا صباح الخیر یا مساء النور یا ستړی مشي 4 د خشا دا کوي رستو وایا اول با السلام علیکم به نو سلام بدا سے وی لکه لستل آیات ایکی با تبدیل و تغییر نگے تقرأو لولی بے کنور خبر کے رستو وایا خو پدے با الفاظ مصنوعی نوے ازیاتی نہیں کہ مرحبا صباح الخیر و مساء النور سلام دا آدم علیہ السلام نا شروع شوی رستو دویم جلد کی بدل راشی ملیکو ورطوی پا دغی ڈالی سلام واچو سوی سنگو امداسی وی اغی والا جواب ورک ویزد استا استاد اولاد تحییش تر قیامت سلام پار قوم کی راغلی اندوانم سلام کئی سکانم کئی انگریزانم کئی انگریزان میں گڈ مارننگ گڈ نائٹ ستا سبا دیخی ستا شپا دیخی اندوان وی جے رام جی خدای دی جمدی وستا خدای تا دعا کی رام جی خدای تا وی جے رام جی ستا خدای دی جمدی اسی کی عقیدہ سے سوک پخپو سلام کے سوک پیشا ہے زمون دا السلام علیکم کی دا سے درے مطلب دی چی دا دا جہان پستری مشکی نشتا اول علیکم علی علمائی پمانا دا معاکم دے
السلام علیکم خدای دې استعمال شي، سلام د خدای نوم دی. والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. السلام علیکم السلام معکم خدای دې استعمال شي. ګاډ بای خدای دې استعمال ګریش چې خدای دې چې امرګری پاتې شو. ان الله معنا وان الله معکم. ولې د خدای معیت د خدای سره لایق دی. او سلفنا تفصیلات او بحثونه په دې خبرو کې نه دي نقل. د خدای ټول صفات باندې چې څنګه قرآن او حدیث کې راغلي دي ورسره وي علی مراد الله تبارک وتعالى وما يليق بجلاله وعظمت شانه. منګ هم دغه ساده عقیده لرو، بحثونه پکې نه کوو، یاد نه پی نو چې خدای او رسول سویلی دی هغه ټول حق دی. دغه اجمالی ایمان کافی. السلام علیکم السلام معکم. دې معنا السلام علیکم د خدای د طرفه د سلامتیا پتا نازل شو، رحمتونه او برکتونه. دی ورته علیکم السلام د خدای د طرفه نه پتا سلامت. یو سړی یو ته دعا کوي، بل ته دعا کوي، مزلک نه هغه بغضونه او دشمنه ختم شي. السلام معنا مستری ده دی وخت. دریم السلام علیکم السلام منی علیکم. زما د طرفه ته محفوظ اوسېږه. ستا ښځې ته، ستا مال ته، ستا عزت ته، ستا ابرو ته، ستا جایداد ته زه په غلط نظر ونه ګورم، قبضه به پرې ونه کړم. او ورته یو علیکم السلام، ته زما د طرفه سلامتیا قبوله کړه، زما د طرفه محفوظ اوسېږه. السلام علیکم درې معنا شو. اول السلام معکم، دویم سلام الله سلامته علیک، دریم السلامتی منی علیکم، زما د طرف محفوظ سے. انا من عرفت ومن لم. سلام باغ شابانده چې که پیژنې که نه پیژنې. د قیامت په علامو کې دا ذکر ده چې بیا به خلک سلامونه په دوستانو په بلد واچي، په نابلدو بناته. ته به په هر مسلمان سلام اچې. سلام د معرفت بنی، سلام به د اسلام. او طعام دا اوسط شعبه ده. او ان تحب لاخیک رست را روان دی دا اعلی شعبه ده. نو د په ترتیب طبیع باندې ابواب کې خودل. ادنا د شعبو کف العذاب، چاته تکلیف مرسوا. نو شوره ذکر د ادنا نه وکړه. دا چاته زم په خپل لیکل خینو دا د تجربه خبر تاسو په یو کال له زمون ډیر عمر ده. دا خپل لیکل څنګه ته یادېږي، پر دې نه یادېږي. بل لا چې د قربانۍ ماده د کې پیدا شي د محنت عاشدا سے ناس دینو کله نسوار تقیالی کله سیګریټ وتا کله بازار تا لا به اختیار راځي د مونږ هم راځي. دا څنګه چې موږ لوی خلک نو چې په خپل قلم سره کش پشکینو سبق ته خیال خوب نو ورځي، نسوار ته خیال نه، د بازار ګرځېدو ته لارو موټر. بل د محنت قربانه ماده پکې پیدا شي د مستقبل لپاره. دا دریا په شکل نه هم ستاسو د پاره چې ما د استاد صاحب چې کوم سبق راغ ما دا هغه ټوخیم لیکلی چې دلته استاد صاحب ټوخي وکړه، دلته وخندل. نو خدای پاک اصلي ته هغه څیزونه یاد کړي. ما د هغې د جمعې ټول وعظونه لیکلي. زه به ما ته وې بچې دا ځان له یو سبق فواز کړم. د جمعې په ورځ به ورته مخامخ لاسې ناست چې په کومه جمنو نو ما لیکلي دي په دې جمنو تاریخ سره. نو لیکلو کې دا فایده وي. دغه د کتابونو خبرې هغې کوي، په حاشیو هم لیکلي دي په کتابونو کې. خو استاد دا فایده چې راجمع کړي او یو ترتیب خپل ورکړي. نو د استاد د سړی طریقه به زده کړي. کنې دا خبرې ټولې د کتابونو دا خو نقلي علوم دی، دی که په د ځان نه څوک نه شي. نو تاسو ته به دا فایده تجربې درته وایم
چې په حاشیو کې مشته، په شروحو کې مشته، په لیکلو کې مشته، په چې په خپل یو لیکې درته بیان دي. او چې وې نه ما سره چانه به په بیان وارم شرح به وګورم، نه لکه خواري د خپل ځان نه وباسه نو خدای به خیر درکړي. سړي ته یادېږي ګوره قدرت له خدای ده، پردیس لیکلی نه یادېږي. کنې دا باغي سره هم خیر دې ځان لواله ګوره، خو د خپل سبق د استاد نه لیکي نو فایده به یې درته. بیا خصوصا چې ګران سبق کتاب الایمان خو ګران دی په بخاري شریف. دا به ومنئ څومره موده وشوه چې زه یې لوم روزانه سبق چې ویم ګورم نو دوه درې ځله یې ګورم. دومره زه ضعیف یم کنه څومره موده وشوه الحمدلله. 15 شپږ دېرش کاله وشو چې بخاري شریف زه مسلسل خیم، خو هر ځل یې زه ګورم او دوه درې شروحه پې وګورم. نو تاسو ته زه تجربې خبره ځکه یم دا ستاسو د خیر دپاره. زه یم چې زمونږ ملګري ټول اعلی تکړه عالمان د مستقبل اخوند ته جوړ نه شي چې بیا سال له عطر خرڅوي. عطر خرڅول څه ګناه نه ده، خو د عطر خرڅول والا ډېر خلک دي. تاسو خو یو بل میدان ته خدای راوښکلی نو چې هغه میدان کې بیا ښه کامل یې انشاءالله. زما خدا ارزو ده نو د هغې دا وسایل دي، فضل د خدای دی، خو دا لاس پې کش پش کول پکار. نو سوال دا چې په دې خصلت ولې شروع کړي؟ نو دا چونکې ادنا د خصالو د کفله ده نو د شروع د ادناونه وکړه. دویمه وجه دا ده چې دا تخلیه عن الرذائل ده، دا خراب خوی د ځان نه وباسه چې چاته تکلیف ونه رسي. او دا وروستو تحلیه بالفضائل ده، تخلیه عن الرذائل مقدمه په تحلیه بالفضائل. اول سړی ولامبي نو بیا علی جامع بدلی، داسې نه چې جامع بدلی کې عطرو لګی نو بیا لامبي. نو تخلیه همیشه مقدمه د تحلیه نه. ښه شرح د حدیث ته ګورئ. د دواړو جهانو سردار دلته خیال کوي دا شعبه کاکا استاد عبدالله بن مصطفی د اسماعیل دی. دا دواړه استادان ورته د شعبي نه وایي. هغه د عبدالله بن عمرو بن عاص نه د حضور پاک نه. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم هغه دی چې محفوظي مسلمانان د ژبې او د لاس. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. او مهاجر هغه دی چې هغه پرېږدي هغه شیان چې خدای د هغې نه منع کړی ده، دا مهاجر. دواړو جملو کې اول اشاره شو وجه د تسمیه د مسلم په مسلمان او د مهاجر په مهاجر. مسلم ته ولې مسلم وایي؟ چې دکې به خصلت د سلامتیا د غیر وي، چاته به تکلیف نه رسوي. که دکې دا خصلت نه وي دې ځان ته مسلم څنګه وایي؟ مسلم خو د سلامتیا نه دی او باب افعال دی. نو المسلم المعطي السلامة للغير، بل ته سلامتیا ورکول. او مهاجر ته خو ځکه مهاجر وایي چې د ترک د وطن د کفر او د ګناه کړی. نو که ته ترک وطنو کې او په ګناه کې مبتلا یې نو بیا څه مهاجر یې؟ نو مسلم هغه دی د خدای او د رسول په نظر کې چې د لاس او خپو نه بل مسلمان محفوظ وي. او مهاجر هغه دی د خدای او د رسول په نظر کې چې دی پرېږدي هغه شیان چې خدای او رسول د هغې نه منع کړی. حدیث خو دومره واضح دی الحمدلله. خو درېیمه سلسله د سوالاتو او د جواباتو ده چې په هغې به یې وضاحت نور وشي. اول سوال دا چې سید الکائنات وایي مسلم هغه چاته وایي چې د ده د لاس او ژبې نه باقي خلک مسلمانان محفوظ وي. نو تعریف د جملې د طرفینو د جملې خو فایده کوي حصر او تخصیص لره. المسلم معرفه ذکر دا او منم د موصولاتو نه دی چې هغه د معارفو نه دی. نو معنی دا ده چې مسلمان صرف هغه دی چې
چې ورکون کې د سلامتیا وی مسلمان لره. نو که یو سړی کې دا خصلت دی نو علام دا معلومه شو چې هغه مسلم نه دی. ځکه حضور مبارک حصر د مسلمو که پاچا کې چې هغه کې دا صفت وي دواړه طرفین د جملې معرفې راغلی چې فایده کوي حصر او تخصیص لره. مسلمان مسلم منحصر شو په شخص کې چې ورکون کې د سلامتیا وی نور لره. نو که یو سړی کې دا خصلت دی مثلا چا تکنزلو کې سو کوئی سو کوټه کې تکلیف ورسي او د حدیث پرانا کې خودی مسلمان نه دی. حال دا چې ټول اهل حق او سنت والجماعت وایي که چا کې دا بدخوی راغی نو مسلمان دی. او تقاضا د تعریف ته طرفه د جملې دا چې هغه د مسلمان نشي. مسلمان صرف هغه دی چې د لاس خپونه بل مسلمان محفوظ وي. نو که دا صفت پکې نه نو دی خو مسلم نشو. لومبی سوال د دې جواب عالمان په دوه طریقو کوي. اوله دا و چې دلته د مسلم نه مراد کامل مسلم دی. کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د خپونه نور مسلمانان محفوظ وي. نو که ته محفوظ نه نو مسلم خو دی خو ناقص الایمان دی. نو مراد د المسلم نه الکامل فی الاسلام مراد دی. دویم جواب دا چې زم دغه شان معنا به کو هغه مسلمان نه دی چې د لاس او خپونه بل مسلمان محفوظ نه. خو شریعت کې دا قاعده ده چې ناقص په منزله د معدوم فرض دی چې دی نیمګړی دی په اسلام کې. نو دا څه شی دی نه تنزیل الناقص منزله المعدوم. د مسلمان دی خدا مسلمانی به سکے چې لاس او خپل لاس خلق پازاب. نو شریعت دی مسلمان غني خو ناقص الایمان غني او ناقص کله په منزله د معدوم حسابي چې دی اړو مسلمان نه دی. یو سړی د الله الوار وړي خو بیکار ته دا سالواله دې ته بلا سو کلوا وای ان ګل د الله وړي خو مرچکی پکې ته الکه دې ته بلا سو مرچکی وای. یو سړی منځو کې رکو قومو جلسه برابر نه کوي ته الکه دا منځرو مون نه دی. حضور مبارک د قشان یو ناقص صلات باندې مونږ درې څلور دلا واپس کړل. صلی فإنک لم تصح منځو کستا منځرو مون نه ناقص ورته په منزله د معدوم فرض کې. نو دلتم تنزیل الناقص منزله المعدوم دی چې مسلمي او دا کار پکې نه خلقو ته تکلیف رسای نو دیړو مسلمان نه دی. دیم سوال دار په حدیث شریف کې چې حدیث کې مسلمون ذکر دی. مسلمان هغه دی چې مسلمانان د لاسه محفوظ وي. نو اهل ذمه ته هندوان مشرکان چې ستا په وطن کې اوسېږي یا سارو ته تکلیف رسول کني رواني سه چې حصر د مسلمان په دې کې راغی چې مسلمانان ته محفوظ وي. نو که اهل ذمت محفوظ نی سارو باندې ظلم کوي ناغه مسلمان کامل لسه اوی تعزا رسول الله وارث. جواب دا چې دلته تقدیر د عبارت پراو باسي المسلم من سلم المسلمون ومن فی حکمهم. مسلمان د الله سره مسلمانان محفوظي او هغه خلک چې په حکم د اسلام کې دي. نو اهل ذمه کفار چې ستا په وطن کې اوسېږي او ذمه قبول کړي داغي حکم د مسلمان دی. او دواب خو نا عقل نه لري داغي ته تکلیف رسول دام شریعت بند کړی. نو مسلمانان یا په حکم د دوی کې چې څوک وي یو تبم تکلیف نه رسوي. دا زمونږ د پیښور خاریان چې دي دا ټانګي والا دا چې ټانګه تړي اسپنو اول ورته په پروزي وي دا مې براق شریف دی سارق پیخ کل کی پخپو ورته پروت او بیا ورپسې پنځلس کسان په ټانګه کې واچي او را باندې کې به نو به دې براق ایري نه مسلمان دیتا وای چې د لاسه مسلمانان او چې په حکم د مسلمانانو کې هغه ټول محفوظ. دریم سوال دا په حدیث شریف کې د طالبانو سوال
دا عینی ذکر کوي اکثر عینی دا سه مثال لري لکه بشر جامی باسوله سین والے پدریو کا خونه دې والے سره غټه دا سوالونه باسوله کې نو څه دي خلافا للشافعي چا په تاسو کو چې دې مسله لا اتفاقی ده کې اختلافي ده نو دوی خلافا به بچا تاسو کو چې خلاف د امام احمد صاحب دې کړه مالک صاحب دې کړه چاره نو دوی ویل شافعي نو دریم سوال الله چې حدیث مبارک نه معلومی چې په لاس او په جبه به تکلیف نه راسي نو که سړی په لاس او په جبه نه راسو په لاته وو په چکه په ولګاو په ګولې وښت نو کني دا راوځي سو دغه حدیث کې په لسان او یاد راغله نو د دې جواب دا چې دا کنایه د ټول بدن نه ده دې په خپل بدن تکلیف چاته نه راسي او کارونه چونکه عام په لاس او په جبه کې لاس مبدا د قوت بدنی ده فعلی او لسان مبدا د قوت قولی ده د قوت مظاهره کیږي په لاسونو د جبه د قول مظاهره کیږي په جبه نو مطلب دا چې نه په قول چاته تکلیف ورسه نه چاته په فعل ورسه نو دا کنایه د ټول بدن نشو او د دوارو قسمونو د قوت نه ځکه د قول تعلق جبه سره ده او د عمل تعلق د لاس سره ده څلورم سوال دی د طالبان چې لسان دلته د ید د مخکې ذکر شوی دی د کې راز او حکمت سره دا څه ولې نه وي من یده و لسانه بلکې وي من لسانه و یده د جبه او د لاس نه خلق محفوظ نو جبه مخکې ذکر کوي لاس رستو سره چې لاس غټ او جبه وړه نو جواب یې دا دی چې د لسان تکلیف عام د حاضر او غائب دواړو کې استعمالېږي او د ید تکلیف خاص دا په حاضر کې کیږي لاس باندې هغه سړی والے شي چې ستا په مجلس کې ناست دی ولاړ او جبه باندې که مخامخ وي کې پیشي شاوي تی غیبتو کې سپکیو کې پروپیګانډاو کې نو تکلیف ته هغه تورساو په جبه نو د جبې تاثیر په حاضر او غائب دواړو کې راځي او د ید صرف په حاضر کې راځي نو په لسان کې عموم دی د دې وجه نه لسان مخکې ذکر دی دا عام عالمان وی ظلم درې قسمه ده ها یو ظلم د بدن دی یو ظلم د مال دی یو ظلم د جاه دی دا آزاد نو آزاد درې قسمه شو ظلم او آزاد بدن دا چې ویټه کې ظلم د مال دا چې مال ته واله او ظلم د جاه دا چې پروپیګانډا ور پاسه وکړي دی مولا ته ګوره دا پس کې غیبت او کې سپکه او کې بهتان ور پاسه وتاړي نو دې ته ظلم د جاه وای او علماء وی ظلم د جاه زیات خطرناک دی په نسبت د ظلم د بدن او د مال او خلک یې پروا نه لري اکثر مليان په غیبتونو کې مبتلا الا من شاء الله پلان کې مولا پس کې دی او د تبسک مولا وای دا سیاسی اختلاف هم چې ملایانو کې راشي دا د غیبت یو منشره یو مولای چې د سره مرګري نو قطب الثقلین ته جوړ کی غوث الثقلین قطب الثقلین قطب الارشاد حافظ الدهر او چې دا غنه په سیاست کې مخالفینو هغه د امریکای جنگ شي به نه دا ښکار نه دا چا په محبت کې غلو کوي نه دا چا په مذمت کې غلو کوي افراط تفریط مکوي طبیعت په اعتدال کې ساتي دا مالی دلی دی مليانو چې مولا ور سره مرګري خلوي سره وي او چې پاره کې ته مخالف شنو بس اسفل استافلین ته ورته نه اتباع حق پکاره نه دا چې چا مدح کې دا په خبر کې نه پکاريږي نه په قیامت کې نو سیګه حضرت امام بخاری وی ما به ان شاء الله خدای د غیبت په ګناه نه نسی ما چرته په عمر کې د چا غیبت نه وکړ سلام علیکم
که غیبت وشي د سړي نظر دی ورته دعا وکړي. صحابیه دی هغه سړي لولیږي که جم دی وي چې څومره غیبت کړی دومره دی ورته دعاګانو کې په اخلاص. دا دی وایي خدای ما چې چا غیبت کړی دی هغه د هغه لپاره سبب د رفع درجات وګرځي. امام ابو حنیفه ته چا ووایي دی فلان کې ستا غیبت کړی د پلیت د قجورو تازه وورولېږه. سړي ته وایي دا چا درکړو؟ دا خو ابو حنیفه. هغه ډېر کچه شو، ما خو ده ډېره سپکه کړې ده. نو ظلم د مال، ظلم د بدن او ظلم د جاه، دا درې واړه راشي. نو به ژبه په حاضر او غایب دواړو کې ایذا رسول شي او لاس په حاضرو کې رسول شي. د دې وجه نه لسانه مقدم ذکر دی. دغه شان شارحین وایي زه نه یم، د رسول الله خبرې دي. دا ټول نکات بعد الوقوع دی. څو سواله شو؟ پنځم سوال دا دی، پنځم چې لسانه وای کلامه نه وای. تکلیف خو په ژبه نه راسي، په وینا راسي. نو من سلم المسلمون من قوله ويده پکار، من کلماته پکار، من الفاظه پکار. نو دلته د لسان ذکر دی چې په ژبه چاته تکلیف نه رسول. نو شارحین وی راس پکی داره، جواب داره چې لسان عام دی په نسبت د قول. په وینا چې چاته تکلیف رسې نو ژبه پکې خامخا استعمالیږي، او کله بغیر د وینا په ژبه تکلیف را رسي، لکه چا پسې ژبه راوباسي دې سړي ته ګوره، پوزه ورپسې تاوکي، شونډې ورپسې تاوکي، نو جبه را کولو سره ته دا غسپکه کې په خولې دې سینې دی ویلې، قول دی نه دی کړی، په اشاره باللسان تحقیرا و استهزاء دام سبب د تکلیف او د ایذا دی. نو لسان عام دی او قول خاص دی. قول بغیر لسان راضی نه، او لسان بغیر د قولم د تکلیف د پاره سره استعمالولی شي. شپږم سوال چې والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. که سړی ما نهى الله نه پرېښي نو دی مهاجر نه ویسه. نو دا کې هغه مړومبې سوال جواب شو چې مهاجر کامل نه دی، یا مهاجر ناقص ته، او دا ناقص سړی مهاجر نه دی. تنزیل الناقص منزلة المعلوم. هلکه د وطن پرېښودل خو د دې دپاره چې زه د خدای د نافرمانۍ نه بچ شم. نو هغه دی وکړو وطن مې پرېښود او بیا په نافرمانۍ کې مبتلی، نو د هجرت فایده څه شوه؟ بل دې کې یو راز دی د مهاجرینو العیاذ بالله، هغې کې خدا شی نو خو د مستقبل یاره وه چې چېرته مهاجر په خپل هجرت فخر او ریو نه کړي، او انصار مبارک به اکثر د هجرت فضایل چې واورېدل نو ارمان به یې کو کاش چې زه خو مهاجر وی. نو د انصارو د تسلی دپاره او د مهاجرینو د ترهیب دپاره دا کلمات ویلی شو، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. یا مهاجر د وطن په هجرت فخرونه کې ګورې، اصلي هجرت دا دی چې د ګناهونو نه ځان بچ کړي. او انصارو ته وایي که ستاسو هجرت د وطن هغې شرف درته نی حاصل، نو د هجرت د معاصیو شرف ځان ته حاصل کړي، نو ته هم په مهاجر کې حساب شي. ستا دپاره دروازه د هجرت شته چې هغه هجرت د معاصیو دی، نو انصارو ته تسلي ده او مهاجرینو ته ترهیب دی. مهاجر ته وایي اسنه چې په هجرت کې فعالیت وکړي، ما خو مهاجر هستم. انصارو ته وایي که تا نه د هجرت د وطن شرف حاصل شوی نه دی، نو د هجرت د معاصیو دروازه هر وخت کلاو ده، ته د معاصیو نه هجرت کوه، تا خدای په مهاجرینو کې حساب وایي. څلورم او آخري خبره ادا دې سندي خبرو ته اشاره کړل، ورته ګورئ لږ. نه چا باندې تنقید رد کول علمي دې ته غیبت نه وایي. غیبت ذکر کا حاک بما یکره، د زړه غیس پې وباسي، بړاس پې د زړه وباسي، د اهانت په شکل کې. نو تنقید علمی دا غیبت کې نه داخل. یا محدثین کرام وایي دا فلان کې کذاب دی یا ضعیف دی،
دا خیر خواهی دا امت تا. یحیی ابن معین وی نتکلم فی رجال قد نصبوا الخیام قبلنا ب100 عام فی الجنہ. من باغ خلق تنقید کو چې 200 کاله مخکې جنت ته رسیدلی بزرگان دی اولیاء دی او زمون تنقید په حفاظت د دین لپاره دی چې حافظه کمزور ده دی اهل د درس د حدیث نه دی د په روایت اعتماد نشته دا صوفی دی نو دا د حفاظت د دین د رسول الله هم کړی تا ته یو سړی و شپږ ځای نه چای کې غیبت کې نه داخله یو تا نه یو سړی وي دا فلان کې را لور غواړي چې څنګه سړی دی نو تا ته وایي چې غل یا تک دی نو دې کې غیبت نه دی دې کې خیر خواهی ده ځکه غیبت هغه ته وایي چې ته پرې د سره بړاس باس او دا خود ته وایي د خیر ته پا یا یو سړی را روان دی لکه خیال کوي دې سړي ته دا غل سپلې د نه پټې نه نو تی دې مسلمان د خیر خواهی ده پاره وای نو دا په غیبت کې نه ده. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نو د محدثینو کرام تذیب د یو سړي راوي دا د دین خیر خواهی په د پاره پاغه بڑاس نو باسي او تا تخریش دا سړي ګوره باور پېنشت د رسول الله د دین حفاظت. یو سړي محدث ته وي صوفي چې سیب تاسو خدا خلق غیبت کړ او ورته کې غیبت دی او سړیو کوم خلق خو چې د دین د رسول الله د غرانش حفاظت وشي نو کله یو سړی سپک کوم خیر دی خو چې د رسول الله د دین حفاظت هغه پس خلق د ځان خبره اون تړي هغه یو خبره نه کړي او عمل نه کړي هغه ته منسوب شو خلک سنت غني عبادت یې غني اضافه او کمی په دین کې راځي. نو غیبت نه که غیبت کوم خیر دی خو چې د دین حفاظت وشي نو هغه غیبت هغه د غیبت نه و یا د دین خیر خواهی ده. امام بخاری کې اعتراضات کړي دي پچا هغه د باب د دین د خیر خواهی نه کړي دي قطعا غیبت نه وي او هغه بخدای دې لوی اجر ورکړي ځکه تنبیه ورکړي عالم ته چې دا مسله خطا احناف سم معصوم دي او امام ابو حنیفه نه یو امام نو که تنقید پیو کی دا په باب د غیبت کې نه راخه دا باب د خیر خواهی لکه دلته په متکلمین ورت کې نو مرجع او دا نور خو پیراخه دو الذي متکلمین خو نه دي خو دې په یو علمي رد کې چې دا خبره خطا ده په دې کې متکلمین دا ویل چې موږ هغه محله حق غنو چې دا هم په اسلام کې راغله خصال د اسلام راغله او زمونږ جګړه